أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف نهم سپارہ آیات نمبر 178 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ دے آیات مبارک کے اللہ جل شانہ فرمائی چې مونږ ډیر خلق د جهنم د پاره پیدا کړی دي د انسانانو نه او د پیریانو نه یعنی ډیر د انسانانو او پیریانو نه مونږ جهنم د پاره پیدا کړی دي او دین مخکې د ورستو الله پاک جل شانہ بلی او آیات کی فرمائی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ويشتم سپارہ غالبا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله فرمائی مونږ نه دی پیدا کړی انسانانو پیریان مگر د خپل عبادت لپاره نو الله وی مونږ د عبادت لپاره پیدا کړی او دلته الله فرمایي چې موږ د انسانانو پیریانو کې ډیر د جهنم د لپاره پیدا کړل نو دلته علما وی چې ظاهر خو په دې آیاتونو کې تعارض په نظر راځي دواړو آیاتونو کې اختلاف په نظر راځي تعارض په نظر راځي چې الله وی موږ انسانانو پیریان د جهنم د خپل عبادت د لپاره پیدا کړل او دلته الله فرمایي چې موږ ډیر د انسانانو پیریانو د جهنم د لپاره پیدا کړی نو آیاتونو کې ظاهر تعارض په نظر راځي خو دې کې هیڅ قسم تعارض نشته دی الته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کې کوم لام دی ليعبدون کې کوم لام دی نو دغه لام د غایې دی او دلته لجهنم کې کوم لام دی نو دا د عاقبت دی نو اصل مقصد الته کې چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله فرمایي چې موږ د انسانانو پیریان د خپل عبادت لپاره پیدا کړل الا ليعرفون د خپل معرفت لپاره نو اصل مقصد د انسان او د پیری خدا د جدید الله پاک عبادت وکي او الله پاک معرفت ورته حاصل شي خو چې ار کله د خپل مقصد پوره نه کی د دل تک د جهنم کې د لام شدید بیا د عاقبت لپاره د انجام لپاره دی چې کله انت کې مقصد پورا نہ کو عبادت ونه کو معرفت ته الله ورته حاصل نشو نو بیا له جهنم نو بیا بدی انجام جهنم التګي اصل مقصد د انسان او د پیری د الله عبادت ته د الله معرفت ته خو چې کله انسان خپل مقصد پورا نہ کو د کم مقصد د پارشدي الله پیدا کړی هغه مقصد باندې رانغي نو بیا د انجام دا جهنم وینو دلته کې د لام دی په د جهنم کې نو دا د عاقبت او د انجام د بار دی چې دې انت خپل مقصد پورا نه کی نو بیا د انجام جهنم دی ولقد ذرأنا او په تحقیق سره مونږ پیدا کړی دي لجهنم د جهنم د بارا کثیرا ډیر من الجن د جنات او د پیریانو نه والانس او د انسانانو لهم د دوی د بارا قلوب د زړونه دي لا يفقهون بها چې دی نه پوهیږي په حق باندې زړونه ولا الله ورګړي دي خو الله د قبول د حق هغه استعداد ته الله اغست دي دې سوچ نه کوي رشته دي خو دې سوچ نه کوي چې د زړه ته کوم دي د ایمان اغرنا ورکوز شي ولهم او د دوی د بارا اعین سترګې دي خو دې سترګې دي لا یبصرون چې دوی نه ویني په دې سترګو باندې به حق لره لا یبصرون چې دوی نه ویني
په دې بها په دې سترګو سره حق لره نو دل الله سترګې ورګړي دي خو دې په دې سترګو باندې حق طرف ته نه ګوري چې د الله پاک عجایبات ته سوچ وکړي او دې ایمان راوړي اسمان ته وګوري ځمکې ته وګوري قرآن ته وګوري د قرآن د ناشنا فصاحت او بلاغت ته وګوري نو دې په دې خبره باندې مجبورېږي چې دې ایمان راوړي خو دې د حق لیدلو په نیت باندې او د حق قبلولو په نیت باندې دې نه ګوري د سترګې ورسره شته دي خو صحیح استعمالي نه ولهم او د دوی دپاره آذان داسې غوږونه دي لا یسمعون چې دوی نه اوري بها په غوږونو باندې حق خبرې پې نه اوري قرآن پې نه اوري او که اوري نو دوی د حق ته قبلولو په نیت باندې نه اوري اولئک دا خلک کل انعام پشان د ډانګرو دي پشان د زناورو دي بل هم بلکې دوی اضل ډیر بیلاري ډانګرو زناورونه زناور دی د خپل مالک چې کوم دی وفادار وي د سپي ته سړی سوچو کې سپي ته دی د خپل مالک د در نه علاوه د بل چا در ته نه ودرېږي بل دی سپي ته دا مالک لږه ډوډۍ ور اچي او ډېره ډوډۍ ورته ور اچي خو دا سپی فریاد نه کوي چې ماله دا مالک لږه ډوډۍ راکړي یا ډېره ډوډۍ راکړي یا راله ښه څیز راکړي یا راله خراب راکړي دی د خپل مالک ناشکره نه دی او دا چې کوم بیمانه خلک دی بیلارې خلک دی د خپل مالک ناشکر دي څومره احسانات په دې غیرو باندې الله کړي دي نو پکار نه وه چې دی د خپل محسن د احساناتو شکریه ادا کړې وي د خپل منعم د انعاماتو شکریه ادا کړې وي چې الله در باندې دومره انعامات کړي دي روغ جوړې پیدا کړي دي بچي در کړي دي مال او دولت در کړي دي کور در کړي دي عزت در کړي دي نو پکار د چې دی د خپل محسن یعنی الله پاک د احسان شکریه ادا کی او په الله باندې ایمان وروړي نو دی د زناور د خپل مالک خبره مني سپي ښکاري سپي ته چې مالک وي ورشه دا ښکار راوړي په منډه لړ چې ښکار راوړي خو دا انسانان د خپل مالک او د خپل خالق خبره نه مني الله ورته ایمان راوړي دی ایمان نه راوړي نو د دې وجه نه دا ډانګر د انسانان دغه انسانان د کوم سره چې غوږونه شته خو د حق تقبلولو دپاره نه سترګې ورسره شته خو د حق د لیدلو دپاره نه زړونه ورسره شته دی خو د حق قبلولو دپاره نه نو دا د زناورو نه هم بدتر دی په ورځ د قیامت په الله جل شانه او د انصاف ورځ ده هر چا ته پوره انصاف او پوره حق ملاویږي په هغه ورځ باندې به انسانان خو پرېږده چې کوم زناورو کې ښکرو والا زناور را لګېدلي بې ښکرو زناورې والي الله به هغه بې ښکرو زناور له ښکرې ورګي او ورته وایي د خپل زناور نه چې کوم دی بدل والا نو الله به ته بدل والي دا زناور به راولګي د بل زناور نه بدل والي په ښکرو کې ګزارو کې بیا به دې خوري شي دقه ټایم کې به دا انسانان افسوس وکړي ارمان وي کاش چې مونږ هم د دې زناورو په شان دی چې خوري شي انسان خو بیا خوري کېږي نه که نه دی به د یو بل نه بدل والي خوري به شي نو دقه ټایم کې یا لیتنی کنت ترابا دقه ټایم کې به دا انسانان چې کوم جهنمیانی او کافران دي افسوس ارمانو کې چې کاش مونږ هم د دې زناورو په شان دی خوري شي نو دقه ټایم کې دي دا زناور د خپل ځان نه غوره ګڼي د دې وجې نه الله فرمایي چې بل هم اضل دي د زناورو نه هم بدتر دي اولئک هم الغافلون هم دا خلک بې خبره دي ولله الاسماء الحسنى ولله او خاص الله دبارا الاسماء الحسنى خپل نمونه دي الله دبارا خپل نمونه دي فدعوه تاسو بلې هغه لره یا تاسو دعا کوئ د هغه نه بها په دې نمونو سره د الله دپاره نمونه دي بعضې مفسرینو لیکلي دي یو کم سل نمونه دي مشهوره چې د الله یو کم سل نمونه دي او بعضې وایي چې زر نمونه دي د الله او بعضې مفسرینو لیکلي دي چې 4,000 نمونه دي د الله پاک او صوفیه کرام فرمایي چې د الله پاک جل جلاله د نمونو اسماء حسنا د دې تعداد نشته د الله متناهي دي د دې تعداد معلوم نه دي سره معلوم دي څومره دي د الله په علم کې دي نو ولله الاسماء الحسنى د الله دپاره ښکلي نمونه دي نو اسماء الحسنى دا څه ته ویلی شي نو دا هغه نمونه ته ویلی شي چې د کمال چې د صفت کمال په اعلی درجه باندې دلالت کوي هغه صفتي نمونه دي د الله پاک چې د کمال په اعلی درجه باندې دلالت کوي د هغې نه بره درجه بله نه وي دا اسماء الحسنى د صرف د الله جل شانه دپاره استعمالي دا نمونه صرف د الله دي صفتي نمونه دي چې په صفت د کمال په اعلی درجه باندې دلالت کوي د هغې نه بره اوچته درجه نشته ده دا د الله جل جلاله نمونه دي او څوک یو کم سل دي څوک زر دي څوک 4,000 دي صوفیه کرام وایي چې دا لا متناهي دي د تعداد چاته نه دي معلوم
ولله الاسماء الحسنى او خاص ته الله پاک د پاره دی خپل نمونه. نو څنګه چې الله پاک جل شانه په ذات کې وسره څوک شریک نشته دی، څوک مثل نشته دی، برابر څوک نشته. دک شان د الله جل شانه سره په صفاتو کې هم څوک برابر نشته دی، څوک مثل نشته دی. الله صفات څه دي؟ لکه الله پاک جل شانه علیم دی، پوهه دی، د هر څه علم دی ورسره. نو تاسو به وایئ چې انسان سره هم علم شته دی. نو شته دی، خو د ځمکې او د اسمان د فرق نه زیات فرق دی. د انسان په لږ غونډه کې علم دی، او د الله علم دا د کائنات ذره ذره ته شامل دی. د کائنات کې یو ذره د الله د علم نه بهر نشته. نو صرف د علم په نوم کې اشتراک دی، لکه ابیض او اسود، سپین او تور. نو سپین دواړو ته رنګونه ویل شي، خو د سپین او د تور منځ کې څومره لوی فرق دی. نو دکه شان زموږ سره هم علم شته دی معمولي غونډه کې، خو د الله چې کوم علم دی نو هغه الله متناهي دی، موږ ته پته نشته. دارنګې موږ هم اوریدونکي یو، الله هم سمیع دی، خو موږ په اورېدو کې غوږ ته محتاج یو، الله جل شانه په اورېدو کې غوږ ته محتاج نه دی. او د الله جل جلاله اورېدل زموږ ستاسو په شان دي نه دي، هغه جدا. دغه رنګې الله بصیر دی، لیدونکی دی. نو موږ هم لیدونکي یو، خو موږ د دیوال نه بله بل څه په نظر باندې نه راځي. او الله داسې لیدونکی دی چې په توره شپه کې، په توره ځمکه کې، د اومې ځمکې د لاندې یو میږی روان دی، نو الله ته ښکاري، د الله د نظر نه فنا نه. نو د الله چې کوم صفات دي دا د کمال په اعلی درجه باندې چې کوم دی دلالت کوي. نو اسماء الحسنا نه مراد دا د الله پاک جل شانه ښکلي نومونه دي. ولله الاسماء الحسنى او خاص ته الله د پاره ښکلي نومونه دي. فدعوه تاسو بلې الله پاک لرا بها په هغې سره، فدعو تاسو بلې هو هغه لرا، یعنی الله لرا بها په دې نومونو سره. یا فدعو تاسو طلب کوئ هو د هغه نه، خپل حاجتونه طلب کوئ د هغه نه، الله نه، بها په دې نومونو سره. دغې بعضې نومونه داسې دي چې په هغې انسان دعا وکړي نو هغه دعا الله پاک جل شانه نه رد کړي. لکه حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی دا دعا مخکې ووي وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم، او د دې نه وروسته دعا کوي، دغه دعا الله پاک نه رد کوي. بلکې بعضې علما وایي، بلکې اکثر علما وایي چې په دې کې اسم اعظم دی د الله، د الله اسم اعظم دی، او په اسم اعظم سره چې کومه دعا وغوښتلی شي هغه نه رد کېږي. دغه رنګ نورې دعاګانې هم حدیث مبارک کې راغلي دي چې الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القیوم، دا د الله نومونه دي. په دې سره چې څوک دعا وغواړي هغه دعا چې کوم دی نه رد کېږي. دغه رنګ یا حي یا قیوم، دا چې د دعا نه مخکې ووایي وروسته دعا وغواړي، دغه دعا هم الله نه رد کوي. دا د الله نومونه دي ټول. نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمه رضی الله عنها وفرمایل چې دا دعا کوه، دا ستا د ټولو حاجتونو او مشکلاتو دپاره کافي کېږي، او د ټولو حاجتونو او د مشکلاتو لپاره به ستا کافي وي. هغه دعا دا ده، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شأنی کله طرفة عین. عائشہ رضی الله عنها نبی اسلام فرمایل دا دعا کوه، دا به ستا د ټولو مشکلاتو دپاره، د ټولو حاجتونو دپاره پوره کېږي. نو دا الله پاک حکم کړی دی چې فدعوه بها، تاسو د الله په دې پاکو ښایستو نومونو سره د الله نه دعا غواړئ، خپل حاجتونه طلب کوئ، الله پاک به دلته حاجتونه پوره کوي. وذروا الذین، او تاسو پرېږدئ الذین هغه کسان یلحدون چې کوږوالی کوي فی اسمائه، هغه په نومونو کې، یعنې د الله تعالی په نومونو کې. هغه خلک پرېږدئ چې کوم خلک د الله په نومونو کې کوږوالی لټي او کوږوالی کوي. کوږوالی پکې څه دی؟ نو بعضې وایي چې یو کوږوالی پکې دا دی چې مشرکین مکه او د خپلو بوتانو نومونه د الله پاک د نومونو نه مشتق کړي. یعنې لات دا د هغې د بوت نوم و، دا یې د الله د نوم نه چې کوم دی راایستی، د الله د نوم نه مشتق کړی جوړ کړی. دغه رنګې عزا دا د الله جل جلاله صفتي نوم دی، عزیز دا یې د عزیز نه مشتق کړی و. نو د دې وجې نه او دویمه معنی دا ده چې هغه نومونه چې هغه د الله دي هغه مخلوق په هغې باندې مه رابلی. لکه رحمان، نو رحمان تش رحمان نوم کې خودل دا ګناه دی، دا ټیک نه دی، جایز نه دي. صرف رحمان دا صرف الله پاک جل شانه. نو بعضې نومونه هغه صرف د الله سره خاص دي او هغه د مخلوق دپاره کې خودل،
مخلوق پاغه باندې را بلل نو دا د الله په نومونو کې کوګواله لټول دي وې د سیمه کوي د الله د نومونه بوتانو نوم مګده او د الله چې کوم خاص نومونه دي صفتی چې هغه د مخلوق ته لپاره جایز نه دي هغه مخلوق پاغه باندې مرابله مخلوق ته لپاره غنونه مګده نو وذرو دا سپریک د الذين هاغسان یلحدون جدوی کوګواله کوي فی اسماءه د هغه په نومونو کې سيجزونا زرد چې موږ بدله ورکو سزا به ورکو ما هاغسانو ته کانوا يعملون جاهو يعملون دا عملونه کوي وممن خلقنا او د هغه چانه خلقنا چې موږ پیدا کړی دي امه یوډلا يهدون بالحق چې هغوی لار خید حق وبه يعدلون او پدې حق دین سره فیصله کوي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیت دی چې دی خلکو ته په خپل باندې هم په نه غلار باندې چلیږي او خلکو ته نه غلار خې په نه غلار باندې خلک بوزي هغه د لپاره سبب او ذریعہ جوړيږي نو هدایت دا په دوه قسمه دي یو تویل شي ایصال ال المطلوب یو تویل شي اراءه الطريق اراءه الطريق لار خودل او ایصال ال المطلوب زید یو کسر سوال لکه مثال په تور یو سړی زمونه د چوک ته پور کې ناوګه هسپتال کم زیاده نو موږ ورته وایو یاره چې نیغ بلل شي مخه د بستورونه راشي اسورون سر چې دې طرف ته وګوري نو د ناوګه د هسپتال ګیټ ته به ورنن موزي دې قسمه خودنه ته لار خودلو ته اراءه الطريق وي چې صرف ته لار او خودله او ایصال ال المطلوب څه ته وي چې سړی زمونه دلته تاسو کی چیرته ناوګه هسپتال کم زیاده مونږ ځان سره په موټر سایکل باندې یا موټر کې کینو او نیغي بوزو په ناوګه په هسپتال کې کوس کوشي د ناوګه هسپتال دي ته ویل شي ایصال ال المطلوب نو دوه قسمه هدایت دی یو هدایت دادی چې ته چاته لار او خی چې دا حق لار ده او هغه د حق لار طرف ته دین طرف ته او بل دعوت ولا ورکی نو دې ته ویل شي اراءه الطريق ته صرف لار او خودله ایصال ال المطلوب مطلوب تر رسول د خاتمه په حق باندې اوشي په ایمان باندې اوشي دا قسمه هدایت الله پاک دی دا د مخلوق په وس کې نه دی دا هدایت خو زمونږ په وس کې دی چې زمونږ یو ورور مسلمان مونږ نه کې مونږ پسې لړ شو چې یاره مونږ د پار راځه په ځایلو ته بیان یو هندو له دعوت ورکو چې راځه اسلام طرف ته راشه نو دا قسمه هدایت دا مونږ له الله د اختیار ورکړي چې مونږ دعوت ورکو خو اوس په دې هدایت باندې قایم او دایم پاتې کول دا د الله جل جلاله صفت دی او دا الله جل جلاله د خپل ځان سره ساتل دي چاته اختیار نه دی ورکړي کنه د نبی علیه السلام خپل تر دی ابو طالب نبی علیه السلام وته خپه دی او نبی علیه السلام سره باندې ډېر احسانات دومدي او ورته وی زما تر په دی وخت کې راته دا کلمه وایا کو د ابو جهل دینه یریږي یا ته شرمېږي او دی وتعالى سبا په غور درګینو دی وخت کې راته واجب ورځ د قیامت زده الله دربار کې سفارش نو ډېر خپه دی نبی علیه السلام دی ورته وی ورواره کومه ته دا یاره نه وي چې دا ابو جهل دی او د ورستو خلق په زمون مشران په بدو باندې یادي امون پسې په بد وي کو دا یاره سره نه نو ما په دې کلمه باندې ستاسترګي اخی کړي نو نبی اسلام ډیر خپه دی الله جل شو آیاتونه راولېګل انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء محبوب دا هدایت ستا کار نه دی دا هدایت ستا کار نه دی دا الله کار دی چې شاته خوښ شي هغه هدایت نصیب کړي هغه ایمان راوړي او چې څوک د الله نه دی خوښ او چا الله پاک د چا په باره کې هدایت نه دی لګلې اته هدایت نشي لګلې هدایت نشي ورکولې نو دا امت دی خلق هدایت طرف تر بلل شي دا د دې امت خصوصیت مخکې زمانو کې امتیانو دا کار نه کو امر بالمعروف و نهی عن المنکر او خلق حق طرف تر بلل دا صرف د پیغمبرانو کارو او دی امت الله دا خصوصیت ورګړي دي چې د دې امتیان به د انبیاء علیهم السلام هغه ډیوټي کوي نو فرمایي الله وممن خلقنا او هغه څوک خلقنا مونږ پیدا کړی دي امه یو ډله يهدونا چې هغوی لار خي بالحق د حق یعنی اسلام دین داخل کو تخي وبه يعدلون او په دې حق دین باندې بیا فیصله کوي چې په خپل راشي نو په خپل هم په دې فیصله کوي او خلکو ته هم د دین د لار خي چې د دین طرف تراشه ولقد ذرأنا او په تحقیق سره مونږ پیدا کړی دي له جهنم د جهنم د بارا کثیرن ډیر خلق من الجن د جناتنا د پیریاننا والانس او د انساناننا لهم د دوی د بارا قلوب د سجلون دي لا يفقهون چې دوی سوچ نگی بها
په دې زړونو سره د حق خبرې د حق دین سوچ پینګي ولهم او د دوی د پاره اعین داسې سترګې دي لا یبصرون چې دوی نه ویني بها په دې سترګو سره حق خبرې او حق کارونه ولهم او د دوی د پاره اذان داسې غوږونه دي لا يسمعون چې دوی نه اوري بها په دې غوږونو باندې حق خبرې اولئک کالانعام دا خلق پشان د ډانګرو دي پشان د چارپایانو دي بل هم اضل بلکې د چارپایانو نه هم زیاد گمراه دي زیاد بیلاری دي اولئک هم الغافلون دا خلق بے خبر دي ولله الاسماء الحسنى او خاص الله د بار خپل نمونه دي فدعوه تاسو حاجتونه طلب کوئ د هغه بها بد خپل نمونه سره وذر الذين او پرې د هاګسان يلحدون جهوي کو غوال کوي فی اسمائه د هغه په نمونه کې نه د الله په نمونه کې سيجزون زرد چې موږ په بدلی ورکو ما هغه کانوا يعملون چې دوی کوي وممن خلقنا او د هغه چا نه مونږ پیدا کړی دي امه یو ډله يهدون جدویلار خی بالحق د حق دین وبه يعدلون او په حق دین باندې دوی فیصله کوي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين برحمتك